د 9 سال نه والے تر 14-15 سال پورې جنکې د کورونو نه تخت شناز لاست ما یو کوم کیس کتو ډیر زیات هایلایټ شو د مردان سره تعلق لرونکي کوم الکو غالبا جمعات نه روانو جبه ټیکټ کړی و موږ سره د ټولو نه زیات میسنګ پرسنز کې د ټولو نه زیات چې ریپورت کیږي هغه وړي ماشومان دي. کله تاسو دا قانوني ادارې متعلقه چې کوم ادارې دي کا پولیس اف آی آر نور څومره ادارې چې دا تاسو په یو سنگینه مسله باندې خبروي د ځان سره روانوي او غزه ته رسي او مسله حل کوي دوی له سلیکټ ډیر شرم نه ور مین فیکٹر دا دی چې دلته کې دمکیان ډیر زیات ملاويږي او هغه دا وی چې کتا دا کار داسې وکړو دا به سره کوم دا به سره کوم هیومن رائټس په نوم باندې مختلف ادارې کولاو شهر سره وزیر هیومن رائټس سره کار کوم چا پیجونه کولاو کړي چا چرته یو دکان کولاو کړی دی سګړی چې دغه خلک ست طریقې سره د هیومن رائټس ادارو استعمال کوي او کم سره تر روان دي. شکر الحمدلله ډیر زیات خلکو مسلې حل کړي دي زموږ ټیمز چې دی لګیا دي په هر لیول باندې روزانه مونږ ته په کې پی کې د 100 نه مور اپلیکیشنز مونږ ته راځي چې اکټیویټیز کې انوالو دي چې هغه سره زموږ سخت نقصان رسي یا زموږ عزت ته نقصان رسي نو هغه باندې مونږ بالکل کمپرومایز نه کوو. السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نو خپل پاکستان کې د بدقسمتۍ نه او بیا په خیبر پختونخوا کې داسې بدرنګه واقعګانې مخ ته راځي چې هغه کسی مونږ اوریدلې هم نشو او ورځ په دغه بدرنګ واقعګانو کې اضافه کیږي چا نه جبه کټ کیږي د چا سره ماشوم سره زیاتې کیږي چته په یو کور کې بشمیره قتلونه کیږي د چا نه غلا کیږي. اوس د دې قسمه واقعاتو د پاره مختلف ادارې کار کوي او په دغه ادارو کې یو اداره هیومن رائټس دا خصوصي پروګرام مونږ تاسو ته راوړی دی چې تاسو پته ولګي چې چته تاسو سره زیاتې کیږي نو تاسو د خپل حق دفاع څنګه کولای شئ. خصوصي نشست کې ما سره د هیومن رائټس د کې پی ډایریکټر شیناب خان موجود دی. شیناب خان د ټول نو تاسو ډیره شکریا. ثانک یو سو مچ جی تاسو د ټیم ډیره شکریا تاسو راغې زموږ افیس ته. ټول ناول زموږ کتونکو ته دا وایي هیومن رائټس چې کوم دی په خیبر پختونخوا کې د څه طریقې سره کار کوي او د دې اپروچ څنګه وي. بریفلی تاسو ته وینا کول غواړم بیسیکلی زمونږه اداره چې دا 99 نه لګیا د پاکستان کې په هیومن رائټس باندې کار کوي. زمونږه کار د آرټیکل 8 نه 28 پورې چې څومره فندامنټل رائټس دي کوم چې زمونږه آئین 73 آئین کې یو شهري ته ملو شوی دی مونږ کار پاغه باندې کوو. د کې بیسیکلی زمونږه پروسیجر دا دی چې زمونږه یو ټیم یې کې پی ټیم وي ان علاوه زمونږه په هر ډیسټریکټ کې زمونږه خپل ټیم موجود دي چې هغه په ګراوند باندې د خلکو مسایل هغه هایلایټ کوي هغه حل کوي. زبر د کې پی دا ویم چې الحمدلله داسې ضلع بنوي چې هغه کې به زمونږ نمائنده نوي داسې ځای بنوي چې تل به زمونږ ټیم نوي او داسې علاقې بنوي چې چرته زمونږ ټیم خدمات نی ور کړي. نو پټول کې پی کې الحمدلله دین علاوه پټول پاکستان کې موږ سره 25000 والنټیرز دي چې هغه موږ سره ريجسترډ دي او هغه لګیا دي پټول پاکستان کې د پاکستان په ترقه کې او د خلکو په جون په اسانه کې لګیا دي خپل رول پلی کوي. ډیر په جوړتیا سره با نننی انټرویو کې کتونکو ته وایو چې خلکو ته پته لګولېږي. اولنې سوال زما دا د تاسو نه چې کوم هیومن رائټس دي عوام څه طریقې سره فیسیلیټیټ کوي څه طریقې سره خپل خدمت ورکوي عوام د تحفظ لپاره څنګه کار کوي. دا سیدجی زمونږه خپل یو پروسیجر دغه کې زمونږه یو سیکشن دی هغه ته مونږه کمپلینټ سیکشن وایو چې ته چې هم چې څه مسله وي نو هغه راشي یو اپلیکیشن زمونږه کمپلینټ سیکشن ته ورکی هغه کې بیا زمونږ یو کمیټي دی ته فیکټ فایندینګ کمیټي وي هغه په هغه باندې لک شانتي کارو کی چې کله مونږ ته دا کنفرم شي چې دا کم کس راغلی دی او دا کمی خبرې کوي آیا دې کې څومره حقیقت دی نو چې کله مونږ کنفرم شو دا غي نه پس زمونږ لیګل ټیم هم مونږ سره موجود دی. داسې ایشوز چې هغه زمونږ ټیم تانه ته ورشي هاسپټل ته ورشي په ګراوند باندې زمونږ کوشش دا دی چې د خلکو په جون کې اساني راشي یو سړی چې اون کړيږي هغه ته چې ډیر زر داغه انصاف ملو شي او ډیر زر داغه خبره مشرانو ته ورسي. زمونږ کار بیسیکلی د یو برج دی څومره زبتا اوس ته ویم چې یو عام کس دی برج یا پریشر ګروپ نه برج ورته وای پریشر چې دین وګوره کله چې تاسو په حق باندې پریشر اتوماتیکلی تاسو سره تړلې خبره ده کله چې پکې تاسو ذات انوالو نه وي نو اتوماتیکلی چې کم سړی ظلم کوي یا هغه د خپل د اختیاراتو ناجایز کار کوي هغه اتوماتیکلی یریږي. خو زه دلته دا خبرو کوم چې داسې خلک هم راشي چې هغه نه کله غلاو شي نو هغه په خپل کلی کې په خپل علاقې کې ملک ناظم ګوري چې هغه ما سره تانه ته لاړ شي
هغه خپل تانه ته اف آی آر لنشیتلې هغه کې دا یاره د چې زلاړ شم نو زبسوم دا زمونږ کار دی چې کله داسې قسمه چا سره ظلم زیاتی وشي او هغه په دې یریږي چې ماته به انصاف ملو شي که ملو نشي نو زمونږ کار دا دی چې زمونږ ټیم هغه سره لاړ شي پولیس سره کینی متعلقه اداره وټ ایور چې هغه هر اداره وي هغه سره مونږ لاړ شو دا غي په منځ کې د یو کمیونیکیشن یو اګیا کم چې زمونږ په هغه فقدان دی د اعتماد هغه ختمولو د پاره شینام صاحب مختلف چې کوم د تاسو واقعیتونه کور کوي اوس پورې تاسو هیومن رائټس چې کوم تاسو کې پی ډایریکټر په تور باندې کار کوي څنګه څومره پورې کامیاب تاسو د خلکو زله د وجې نه خلکو ته څومره انصاف ملاو شوی زه بدا وې مجي چې زمونږ سره خلک لګیا دي ډېرې رابطې کوي مونږه شکر الحمدلله ډېرې زیات خلکو مسلې حل کړې دي زمونږ ټیمز چې دي لګیا دي په هر لیول باندې روزانه مونږ ته په کې پی کې د 100 نه مور اپلیکیشنز مونږ ته راځي په ټول کې پی کې بعض اوقات د دینم زیات شي د خلکو مسایل دي فیملی ایشوز دي څه ایشوز چې دي هغه لایر سره تړلي دي هغه مونږ یې ته ورکو زه بدوم تیر شوی کال مونږه یو کس چې نه بازیاب کو په باتروم کې 3 کال هغه قید هغه مونږ د باتروم نه بازیاب کو او 3 کال نه هغه چغې والی خو دا غله سوکرات لنه دا غا واس چا نورې دو کمپلینټ راغلی او تاسو خپل معلومات را دا مونږ سره سورسز وی کنه جی مونږ سره سورسز دا سی وی چې هغه مونږه خبرې خو هغه یریږي چې یاره که زه مخې تراشم نو ماته څه نقصان نه رسي ناغه چې کله مونږ سره رابطو کې بیا مونږه متعلقه پولیس ځان سریکو او ورشو هغه کس مونږ بازیاب کو دین علاوه کچې ډاکوان چې کم دي تاسو ته پته وي مونږه تلیو مونږه داسې کسان په خپل مونږه تلیو ز خپل تلیم کچې ته ما التنه د ډاکوانو نه کسان آزاد کړی دي ما راوستي دي ما پکې گورنر سین سره ملاقاتونه شوي دي زما پکې آی جی سین سره ملاقاتونه شوي دي زما پکې چې کوم د اغه ډی آی جی دی سکر ته چا انډر چې دا ټوله ایریا راځي زما غسر میټینګز شوي دي ډیر زیات پښتانه داسې دي چې هغه غریبانان دي هغه ټریپ شي هغه تلاړ شي نو زمونږه کار داسې خلک هم دي چې هغه سره د رزق درک نه لګي او دا غینا د پیسو ډیماند کیږي زه اوس ریسنټلی تاسو ته یو خبره کوم یو سړی چې هغه د اتوم یاشتو نه په 2 لک روپے کې ډاکوانو سره ګیرو دومره خبره دې تراغه چې لکه هغه ډاکوان هم پیښو چې د سره هیڅ نشته واغې دا وی چې پتا باندې 2 لک روپے مونږه روټه خوړلې ده پرې اوس هغه مونږ تاسو یو روپے حساب کړی دا ته به موږ د روټه را پیسې راکې ته وخت به موږ پریدو دا دې د شرم خبره ده چې زما په ملک کې ډاکوان ما ته کلم کله دا وایي زما ادارې شته او هغه دومره نه یریږي ما ته چې 2 لک راکا خیر هغه 2 لک روپے موږ هغه ته ورکې هغه سړی موږ راوستو اسی شینام سے بخنه غواړم زه یو پښتنه د ماس کې تاسو نو کوم چې کله تاسو دا قانوني ادارې متعلقه چې کوم ادارې دي کا پولیس اف آی آر نور څومره ده چې دا تاسو په یو سنگینه مسله باندې خبروي د ځان سره روانوي او غزه ته رسي او مسله حل کوي دوی له سلیکټ ډیر شرم نه ورځي چې هیومن رائټس والے اداره راځي او د دوی چې کوم ذمہواری دي خبرم نه د کې تاسو زه ډیر خپل خبره شیر کول غواړم دا چې شو موږ سره د ثوابینه موږ سره یو فیملی رابطه کو د جرمنی نه او هغه موږ ته دوی چې یاره زما په گاون کې یو جینې چې د یو خزه سوري هغه د 15 سال نه قید ده بدقسمتۍ نه مونږه پولیس سره رابطه کوو مونږ پولیس ته وایو چې سار به مونږ درځو تاسو په ایریا کې یو خزه چې دا قید ده او تاسو به مونږ سره ځئ چې هغه مونږ دا قید نه آزاد کو او دا دوه خويندې وي هغه دا ډیماند و چې مونږ له واده وکړي رونو دا وی کدا مونږ واده کوو نو دې سره به جایداد زی نو هغه لپاره یو خور چې ونه قید کې مړ شو او دا یو خور چې دا منټلی لیونه شو دا 6x4 کمره کې دا قید و کله چې مونږه پولیس سره رابطه کوو د شپې نه پولیس ولګي دوه ټوله ایریا سرچ کوو سار چې مونږ ورسېدو نو هغه خزه داغې نه راوستو د تازه لمبولې و لکه دا زه تاسو ته هم پکار دا چې دی خدا کسان رانیولې وې کنه هغه وی چیرې دا خو زموږ لپاره د شرم خبره چې زموږ په ایریا کې یو زنانه قید دا مونږ ته پته نشته مین خبره دا د چې لکه دا زموږ ملک ته دا زموږ خور ده مونږ پښتاني یو مونږ مسلمانان یو دا زموږ فرض دی چې مونږ چرته ظلم زیاتی وینو چې مونږ په هغه आवाज اوچت کو کومه आवाज نشو چتولې د چا چې دا ذمہواری د چایته په ګوته کو چې ستا د ذمہواری تر دې تنخواله د یو غریب ملک د غریب خلکو د ټیکس ته پیسو نه نو تاسو ته ذمہواری جوړیږي بجای بدی چې پټی کو دا ستاسو ذمہواری جوړیږي چې ته به د جواب دی څنګه چې صحافت یو خطرناک سي دی دکاندار مارکیټ والا ډاکټر سیاستدان هر سړی د دمکی درکې کې د خلاف خبره کی هیومن رائټس اداره کې د انسانانو د حق لپاره کار کول دغه ظالم جابر خلاف आवाज وشتول
ځان ته خپل مرګ ته اشاره کول دي. شینام صاحب څومره مطلب څومره ډاډه دی څومره پوری دمکیانه ملاوي؟ یاره چې زه تاسو خبرو کوم زما تقریبا دا 11-12 سال هیومن رائټس کې شو. هیومن رائټس کې کتا سو ګوره موږ سره ډیر زیات خلک راځي. مین فیکٹر دا دی چې دلته کې دمکیانه ډیر زیات ملاويږي او هغه دا وی چې کتا دا کار دا شو کنه دا به سره کوم دا به سره کوم. مین خبره دا ده چې زمونږ یو 2-3 خبرو باندې ایمان چې کله مضبوط وي نو مونږ کار کول شو. یو زما دا ایمان مضبوط دی چې کوم ورځ زما د مرګ لیکلې ده نو کټوله دنیا ما سری وي نو هغه زما نشي ختمول او نه مال یو سکند زیاتول شي. زه ولې د چانو یریګم د حق خبره ده پاره. دویم خبره دا ده یو کس ماته نقصان را رسي نو د رزق وعده الله کړی ده. زما په دغه ایمان مکمل دی چې ماته رزق په مال ته الله راکړي. زما د چانه یې نشته. دویمه خبردار زموږ د چانه لالش نشته. موږ سره اوس ریسنټلی د وزیرستان یو جینې موږ ته ملو شو 2 لک روپے کې هغه ګیره وا. تاسو یقین وساته چې کله موږ غیله आवाज اوچت کو یو داس یو سړی اننون سړی رابطه وکړه چې دا 2 لک روپے زه خاون ته ورکوم چې دا آزاد کی ځکه چې پاغه داسې تکلیف کو چې زه تاسو ته ویلې نشم. نو سوسایټي کې داسې قسمه ظالمان خلک شته چې هغه په پیسو باندې لکه اوس دا جینې چې ودا یو سړی په 2 لک روپیا غشته و او بیا په ظلمونه کول او بیا خزه کول نه او چې دا بدلن ورته به چې ستاب مانه الیزي چې ستاب لار مال 2 لک روپیا راکي. هغه جینې د وزیرستان نه رو تختیدا. د وزیرستان څومره سخت خلک دي هغه التنه پېښور ته رو تختیدا چې زه خودکشي کوم زنور په دغه وخت ځکه وخت نشم تیرولې. مین خبره دا ده چې زموږ په سوسایټي کې خلک هم ډیر دي بدقسمتینا خراب خلک هم په هر سوسایټي کې دي. خو زمونږه زه دا یو خبره وکوم زمونږه په سوسایټي کې دارو جان جوړ شوی چې څومره تاسو ګنده نو دومره تاسو ریسپیکټ ډیر ملاوي. بالکل. او دا ریسپیکټ د یری وی دا د عزت غیر ریسپیکټ نه وی دا د یری وی ځکه چې د یری نه تاسو قدرم کوم د یری نه تاسو خبره کې هم ملاوم. دا زموږ د سوسایټي د لپاره ډیر د شرم خبره ده. سوسایټي د لپاره د روان مستقبل لپاره دا یو داسې خبره ده چې زموږ د روان نسل بسیز دکې. زه بس تاسو نه لګ دی باره کې معلومات اخلم څنګه چې تاسو د بدو خلکو خبره وکړه چې خو بد خلک ارزه کې همدغه سي د هیومن رائټس په نوم باندې مختلف ادارې کولاو شهر سره وزیر هیومن رائټس سره کار کوم چا پیجونه کولاو کړي چا چرته یو دکان کولاو کړی دی. سګنۍ چې دغه خلک ستريکی سره د هیومن رائټس ادارو استعمال کوي او کم سره روان دي. د کې مین خبره زدا کومه چې بعض وخت موږ سره خلک رابطو کوي تاسو فلانی کس پیجنه موږ ورته نه ولې څه چل شوی نو ایمان دونه پیسې والی دي نو موږ ورته وایو چې تاسو کم ټیم کې دیله د پیسې ورکوي تاسو هغه ټیم ته فون ولې نه کوي کنفرمیشن د پیسو نه پس تاسو ولې کوي تاسو چې پیسې ورکې اينه پس تاسو ولې دا کنفرمیشن کوي. مین خبره دا ده چې داسې خلک شته چې هغه یو شی بدنامي هغه نه د رزق ذریعہ زما په خیال دا د رزق ذریعہ نه د جوړول پکار د انسانيت خدمت چې دی د الله تعالی طرف نه یو ډېر وی نعمت دی چې انسان ته الله تعالی خپل انسانو دري ورته وی چې د پکار راشه. زما په خیال دا ډېره غټه خبره ده کومه په دې باندې سوچ وکړو. پیسو زمون سره چې سو کوم مونږ سره 25000 والنټیرز کم سړی کې چې مونږ ته لګم پته ولګي چې د داسې اکټیویټیز کې انوالو دي چې هغه سره زمون ساخت نقصان رسی یا زمون عزت ته نقصان رسی نو پاګه باندې مونږ بالکل کمپرمایز نه کوو یا مونږ ته لګي چې د لاسه د ملک ته نقصان رسی نو هغه مخې سره مونږ وباسو پاګه کې مونږ بالکل یو سکند نه تیو. باقی داسې خلک وی چې هغه د هیومن رائټس په نوم باندې پیسې لري نو پکار دي چې خلک داغه نشاندهي کوي او نشاندهي به علي کیږي چې د چانه پیسو ډیماند کوي او هغه خلک راپاس یو غي دوی چې د سړي مانه د پیسو ډیماند کړي. شینام صاحب ډیر وخت کار مو کو د انساني حقوقو د لپاره منډه تړې وای خالي ځلې کوي کسی هم ډېری دردناک لیدلی ډېری داسې خلک هم لیدلی چې بخپل به زورولي. زه صرف لګواړم چې تاسو مختصر یو یا دوه کیسې زموږ کتونکو ته بیان کړئ چې تاسو ریپورت کړی او تاسو د ژوند د ټول نه سخت کیسونو. زه به تاسو د مردان یو کیس شیر کوم یو دوه خويندې چې دا غي پلار په آرمي کې واغې نه ریټایر شو او دا دوه خويندې چې د دې مور چې واغه سکول ټیچر و دا د دې رور نو دا دوه خويندې وي د دې مور مړ شو د مور پسې پلار چې دینو هغه ریټایر شو هغه مړ شو. دا جینې چې و دی بي مردان بورډ ټاپ کړو دې ته ګورنمنت جاب ملو شو. کله چې پلار جاب ورته ملو شو او پلار وفات شو مور هم وفات شو دی ته به د پلار د سایډ نه یو پنشن راتلو بیا دې ته جاب ملو شو. کله چې دې ته جاب ملو شو نو دا د کور نه وته نو دا چې بکله تل نو دې ته بلارو کې خلکو مختلف قسمه خبرې کولې چې د دې خصوصښتنه دا یوازې دي دا دو جنکې دي دې دو جنکو دا فیصله وکړه چې مونږ به د نن نه پس د کور نه بار نوزو
هغه سره چې څه ډیګریانې وي هغه اوس وزولې چې څه کپړې وي هغه اوس وزولې کم ټیم کې چې دا موږ د کور نه راوستې نو 5 سال مخکې چې کومې کپړې اچولې وي نو 5 سال پس چې کله موږ د کور نه راوستې نو په آکا کپړو کې دا موجود وي او دا دوه خويندې دې حد ته رسیدلې وي چې دی منټلی ډیسټرب شوی دی به یو بل وال او په هغه کور ته چې کله موږ ورغونو د یو کمرې کورو او مونږ ولا ماما ته مونږ وی چې دا سړي دا خو 5 سال نه په دې کور کې قید دي دا چرته دا سوچ نه دی کړی چې دا زما د خور د غدي لوريانی دي زه د دې تاسو کوم نو هغه هغه من ته وی چې ما د خور له صوت ولې کالې کړو هغه چرته دا د غالفازو کله چې هغه مونږه التن ریسکیو کړی نو په ټول خیبر پختونخوا کې داسې زین او داسې هاسپټل نو چې دا ورته مونږ بوتلې وي دا بیا مونږه د دې ځنه اسلام آباد ته بوتلې نو چې دا مونږ اسلام آباد ته بوتلې نو په سبب باندې ماما راغو غټول کمرې کې دغه کوداله وال سړی راوستو ویدل ته زما د خور صوت ولې کالې پټته هغه سره دا غم نو چې زما دوا ځواني زما د خور لوريانې لیونیانې شوي د سوسايټي د حالاتو د وجې قابلانی جنکه چې بی ای ټاپر دا بورډ ټاپ کړي دي ګورنمنت جاب پرې خودو ما خپل بچو ل کړي وي یا ما رشته ور کړي وي خو هغه لالچ د حد تر رسول چې هغه داسې قسمه دغه تلاړي دویمه خبره تاسو بل خبرو کا یو ماشوم او حضور نوم او د کاکا صاحب سره تعلق ساتلو دا غي لار چې دینو هغه کسان چې کله د ماشوم سره زیاتیو شتي ماشوم سره هغه ماشوم مړ کړي وو یو کې غرزولې وته اوس ته په یو غړي زیات هایلایټ شوی کې مونږ ډیر زیات افورټس کړو هغه کسان ریډ هینډډ مطلب هغه هر څه سره نیولې شوی دي کلاره ماته کال کو ماته وی چې زه سماستانه هیلپ پکار دي مې څه هیلپ ته پکار دي وی هغه کسانو ضمانتونو شو هغه به ماته واپس دلته په دې لارو کې ګرځي زما لور ګناه سو زما لور د دې دنیا نه لاړه او زه اوس دا غواړم چې زه یا خو خپل بدل په خپل والم که خپل بدل لم نو زما نور شاته بچی دی هغه غر کیږي او یا د دې ملک نه لاړ شم نو ډیر زیات افسوس راته شو چې مونږ په یو داسې ریاست کې یو چې زما د لور قاتلان هغه واپس روزي او ماته په دې کوسو کې ګرځي نو دا تاسو د هغه چانه تاسو کې چې بچا باندې دا تیر شوی شناز لاست ما یو کوم کیس کتو ډیر زیات هایلایټ شو د مردان سره تعلق لرونکي کوم الکو غالبا جمعات نه روانو جمعې ټیکټ کړی و هغه کیس کې څه اپډیټ رالو خاموشي شو لګیر چا پیرا پورې جی هغه داسې دا چې لکه دوه خبرې دي هغه کې ډیر زیات هایلایټ شو هغه کیس هغه کې سی ایم چې دی هغه کې هغه نوټس واغشتو او سی ایم وی چې ما تر دې ریپورت راکې مونږ لاړو مونږ غالک سره کې ناسو غالک چې هغه جبا بالکل داسې کټ شو و چې یقینو ساتي چې اوس مو ګورم نو ما هغه دغه نه برداشت کی هغه خاموش و ولې خاموش و دا یو ډیر غټ کوېسچن مارک دی او دا زمونږ د پاره د ادارو د پاره قانون په سوسایټي دوانو باندې دي ما نه مشر تاسو کې او ما ته وی چې را د دې ریپورت ما ته پکار دی او زه غالک دومره پریشرایز کوم چې هغه دا وی چې دا ما خپل کټ کړی دا زه خو خپل نو غلط نشم کټ کول زه ځان جبه څنګه کټ کوم ما زه پدې نه پوهیږم مې به زه غلط یم خو زه دا څه خبره داسې دي کومه یو کس وی چې ته دا چاړواله او ته دا جبه دا معمولیه سي کټ پیو لګاوه تاسو لګول شي زه خو کم از کم دا تصور نشم کولی یو سړی بزن نه جبه ولې کټ کوي او بیا بزن نه جبه کټ کوي او بیا باغه جبم ني ما ځان نه جبه کټ کا نو ماغه جبه سکا په کار چې په روډ پرتی سو خووي کنال تکي پد قسمت دا دي چې زمونږ په سوسايټي کې زمونږ په ادارو کې زمونږ په نظام کې ډېر زیاتې کوتاهیان شته او زه به دا وایم چې زمونږ د ملک د آزادۍ 76 78 ایرز دا دي وشو خو مونږه زه به دا وایم چې زمونږ د والدینو چې کوم ټایم هغه ګولډن ټایم تاسو هغه کیس فایندینګ سره وتل سو ازم مونږ خو هغه فیملی لاړو مونږ هغه ته داسې کسان ملو کو چای ورته چې مونږ ته علاج کو د جبې چې څومره د خرچه راځي دا مونږ کو د هاسپټل د انا جانا مونږ کو هغه فیملی ډیره زیاته پریشرایز شوی دا هغه غیب شوی دا هغه خبرې کول تاسو نه دي تیار زه په دې باندې لک شانتي د غیم هغه ته ما ډیر کوشش وکړ چې هغه والد صاحب چې دینو هغه په یو مدرسه کې کوکته غریب دومره یریدل دي چې هغه پټیږي خبرې ته نه کینی نو چې کله تاسو یو سړی دی هته ورسوي نو هغه کې بیا انسان ودرېږي شنام صاحب بالکل پودکاسټ اخیره کې به تاسو تاسو نو کومه مختلف تاسو کیسونه کور کړی دي او تاسو کوم دي کیسونه کور کوي سګړې خیبر پختونخوا کې د بدقسمتۍ نه چې کوم دا داسې واقعاګانې د مرګونو عجیب عجیب کیسې مخ ته راځي
آی کې ډیر زیات اضافه مهته راځي تاسو فایندینګ سره تاسو خپل ریسرچ سره چې واقعاګانې څومره زیات شي او څه وجوهات کې عدم برداشت د ټولو نه غټه خبره ده. عدم برداشت دا دی چې په سوسایټي کې تاسو چاته سم خبره هم کوي نو هغه ډایرکټ تاسو ته غاړه ته مطلب لاس درچي هغه خپل وسه پورې تاسو بي عزت کوي. سوسایټي دې حد ته رسیدلې چې موږ یو بل نه برداشت کوو. مونږه رور خور تر تربور هغه رشته هغه تقدس ختم شوی دی. صرف د پیسې منډه ده پیسو پسې لګیایو پیسو د لپاره موږ دې ته نه ګورو چې آیا دا حلال دي که دا حرام دي. د حلال او حرام کنسپټ خو د سره ختم شوی دی. خو مین خبره د نقصان خبره دا ده چې دا 5th جنریشن وار چې کوم سٹارټ دی او زبدي کې د ټیک ټاک تاسو په دغه باندې یو خبرو کوم نن سبا ټیک ټاک باندې لایو گیم سٹارټس دي. تاسو ته پته ده زه فایې ته لاړم ما د دې ټولو ډیټا رايوځه کا دا څومره به شرمي چې سٹارټ تا او دا چې کله ما د فایې ډایریکټر ته داسې په میس کې خو د ما په دې فایار کول غواړي نو ما ته دې خو موږ څه نشو ما هوته دا تاسو نشو کولای دا ته وګوره ته آیا دا الفاظ چې دا کوم بیانې دا چې کوم الفاظ بیانې دا ته اوریدي شي ستا کور کې هر چا سره موبایل دی ستا ما شومان موبایل اکسس ستا چې ټیک ټاک کولو کې نو هغه سیز د کید دینا هغه زما سوسایټي د پښتون سوسایټي خو د عزت نه ډکه سوسایټي و د خلکو خو زه د 2 روپو کوم د 2 روپو د پاره دي زما عزت نه اعلان کو. تاسو سوشل میډیا سره تاسو ګوره با تاسو ټیک ټاک وګوره تاسو لایو میچز وګوره کنه دا زموږ هیروز دي چې هغه زما په الفاظ نه خپل باندې هغه الفاظ نه راځي چې تاسو په براډکاسټ کې هغه الفاظ بیان کوم خو د شرم خبره ده او زه سپیشلی دا کوم چې په دې کې زمونږ د ملک مشران انوالو دي هغه دا نه غواړي چې زما د بچی تربیت ته خوشي او چې بیا وته هم دا ماشوم دغه لیډر ته کنځلې کوي نو بیا وایي چې د تربیت ټیک نه شوی نو تربیت ور تاسو نه کوي تاسو ولې په دې پابندی نه لګوي چې یو سړی راځي او په سوشل میډیا باندې د خلکو بے عزتیانه کوي په سوشل میډیا خلکو ته کنځلې کوي په سوشل میډیا باندې هغه حرکتونه کوي چې هغه تاسو ته پته شته په پښتو معاشره کې مخ تورول ستوي مخ به د هغه سړی تورولو چې چا په سوسایټي کې او داسې حرکتو کو چې داغه نه بغورځیدل حرکت نو او غلبه مخ تور کو نو هغه چې لبه کلم مخ تور کو نو هغه به د هغه کلی نه به مایګریټ کېدو هغه مخ هغه دغه نشو برداشت کول یا به ځان مړ کولو. نن سبا په تاسو په ټیک ټاک کې د ټولو نه غسپګ د ټولو نه آسان ترين کمزوري پنیشمنت سره وي مخ تور کا تا ما ته سو خول تا زما پښتون ته سو خول ما د بار خو مخ تورول د مرګ نه کم نو تا ما ته مخ تورول دومره آسان کو د ویورشپ او د ډالرو په لاره د ډالرو د پاره نو زه دا خبره کوم ګوره مین خبره دا چې هر یو ملک ترقی کوي نو اغه سره خپل یو روډ میپ وي اغه سره خپل اخلاقیات وي او پبجی راته ټوپک توانچی چلو بالکل جی مین خبره ټوله دادا چې زما چې کوم د ملک چلول والا مشر دی داغه د انټرست نشته داغه توجه نشته داغه توجه ځکه نشته چې هغه دا نه غواړي چې زما د ملک د بهتري راشي کله چې هغه د خپل بچو غني او کله هغه دی باندې دغه شي چې دا را روان دا اوسنی کول بلس کاله پس زما په غاړه کې پروت وي نو هغه به داسې قانون سازي کوي چې هغه کې به زموږ د لپاره فائدہ وي. خو زه تاسو په وساتت زدا ویل غواړم چې خپل بچو باندې ډیر کیر وکړي. نن سبا تاسو ته پته شته موږ سره د ټولو نه زیات میسینګ پرسنز کې د ټولو نه زیات چې ریپورت کیږي هغه وړي ماشومان دي او زه به تاسو ته یو بل ډیر د تشویش خبرو کوم چې د 9 سال نواله تر 14-15 سال پورې جنکې د کورونو نه تختی روزانه 2-3 جنکې ریپورت موږ ته راځي چې د کور نه او تختی دي سو کوئی په دارالمان کې را لو ګوره سو کوئی په سوشل میډیا ورکه سو کوئی په میسینګ پرسنز کې ورکه چې موږ ته ماشومه پته ولګي دا سوجي دا هم د دې هر څه نتیجه ده چې دا غین هغه ماشومانو کې سترو کې هغه حیا ختم شو د پلار عزت ورته سره ډو عزت نخکاری او د کور نو تختیو چې کله لاړ شي نو بیا په داسې دغانو باندې ووري چې بیا غیله چل نو عزت تاسو سره صرف یو خبر شیر کول غواړم لاست منت یو د ماشومه د پېښور هغه ماته یو فیملی رابطو کې په پارک یو ماشومه د تاسو زر راشه مونږ چې لاړو چې هغه ماشومه اونې ونو هغه یو الک سر روانه و ا ماشومه تم وی چې ته څنګه د کور نه راوته وي زما یو الک سر په ټلیفون باندې غب شپ جوړ شو سور وځي 7 ډیز نو سره خبرو کو زور پسې د کور نه وروتم په 7 ډیز خبرو باندې یو ماشومه د کور نه روزي د مور پلار ضرور عزت
سایت ته دی او روزي او دلته چې چا د لپاره راضي ورته پته نشته چې دا سړی چې دی واده کړی دی د بچی شته د کاروبار شته د سشته خو نه بس روزي چې راشي هغه الک استعمال کی او دا غي نه پس هغه بیا په پنجاب کې خرڅ شي یا په سند کې خرڅ شي او یا د جون سوسایټ ته شي لک شانته په خپل سوسایټي او په خپل بچو باندې رحم وکړي. ټیک شو شاهنام صاحب تاسو ډیر شکریا ډیرونه معلوماتي خبرې تاسو موږ سره شریک کړي. ان شاء الله وخت سره به په مختلف موضوعاتو باندې تاسو وخت اخلو او خپل معلومات به موږ سره شیر کوئ. ډیر شکریا تاسو ټیم کتونکو. په دې پروګرام کې پودکاسټ کې و د هیومن رائټس کوم افیشل کنټیکټ نمبر دی هغه موږ تاسو سره چلو. تاسو چې سم مستی کمپلینټس او ډایرکټ کال کولای شي. دین علاوه چې کوم مختلف دکانونه خلکو کولاو کړی هیومن رائټس په نوم باندې دا غي په چالوونو کې مرزي بالکل اخره کې بارز دا کومه چې ترخګری پیخي مرګونه قتلونه اواګانی بشمیر واقعات محترازي گزارش صرف دا دی چې برداشت ځان کې پیدا کړئ د هر شي تحقیق کوئ او لږ ډیر صبر کول پکار یو دا بچا چې ډس کوي دا چې قتل کوي دغه هم مسلمان دی پښتون روډ دی او د پښتون نه د خاور سره تعلق ساتي. پودکاسټ کې د اجازه وړو. الله پامان.